بسم الله الرحمن الرحیم ترجمو کې خاص پنوم د الله سره چې بهد مهربان او ډیر رحم کوونکی دی شروع کوم د یو ټکي ته ګورئ ترجمې ته انشاءالله د دې اوس تفصیل بیانو چې دا خاص او د اخر کې شروع کوم او دا بهد مهربان او ډیر رحم کوونکی دا موږ د څه شي معنی کوو دا ولې داسې معنی کوو نو بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله سره چې بهد مهربان او ډیر رحم کوونکی دی شروع کوم راځئ د دې بسم الله لږ غونته کې د الفاظو طرف ته راشئ چې دا بسم الله رسنه مرکب ده دا بار اسم دی الله دی الرحمن دی او الرحیم دی د دې اختصارا خبره ذکر کوو مختصر غونته کې نور تاسو ته کتابونو کې د دې کم ضروري خبرې دي صرفیه او نحوي تحقیق هلته ستاسو تشوی دی او بیا یو څو کاله مخکې زما سره چې کافیه وره کافیې طالبانو ته ما کافیه کې د دې تحقیق کړی او لیک دی ښکته تاسو هم ځان سره لیکلی او هلته کې لیک دی بسم الله الرحمن الرحیم دا با چې کوم دی د دې پرې ابتدا کې پرې بسم الله کې را با دا دلته کې دا با تاسو ولي چې دا تقریبا د 15 معنو د پار راځي خو دلته کې یو درې احتمالات لري یا د مصاحبت دپاره ده دویم یا د استعانت دپاره ده او یا د تبرک دپاره ده مصاحبت دې ته ویلی شي یو څیز د یو څیز سره متصل کول او استعانت دې ته ویلی شي د یو څیز مدد حاصلول او دریم نمبر تبرک یا ربا دپاره د تبرک ته تبرک څه ته وایي یعنې په یو څیز سره برکت حاصلولو ته ویلی شي نو که دا درې واړه احتمالات لري نو ترتیبوار به د درې واړو معنا داسې شي چې که راره مصاحبت دپاره شي نو د الله په نوم سره او که دغه شانتې دا دپاره د استعانت شي نو معنی به دا شي چې د الله د نوم په مدد سره او که چېرته کې راره تبرک دپاره شي نو معنی به دا شي چې د الله د نوم په برکت سره شروع کومه خو علما کرامو لیکلي چې راجح دا دي چې دا با دپاره د استعانت شي ځکه چې بسم الله دا نازله شوې ده په رد د مشرکینو کې مشرکینو به د خپل کار ابتلا چې کله کولی او کار به یې شروع کوو نو هغو به د خپلو بتانو په نومونو سره شروع کوله باسم اللات والعزا لات عزا دا د مشرکینو لوی لوی بتانو نو الله تعالی وفرمیل قولو بسم الله الرحمن الرحیم دوی د لات او د عزا په نوم باندې شروع کوي نو تاسو بسم الله الرحمن الرحیم دا کار په ابتدا کې وایي نو دې ځای نه راجحه دا ده چې دا د دپاره د استعانت شي رابه او بل دا چې د دې نه دا بسم الله دا په سورې فاتحه باندې داخله ده او د سورې فاتحې نومونه به انشاءالله سبا بیا ذکر کوو که زندګي وه بله ورځ په هغې کې یو نوم د سورې فاتحې تعلیم المسأله ده تعلیم د مسئلې یعنی د سوال تعلیم چې کم دی نو الله تعالی انسان له ورکوي او هغې کې چې کم دی الله تعالی تعلیم د سوال تا ته دا ښیي چې استعانت په د یو الله نه طلب کې ایاک نعبد و ایاک نستعین نو هلته کې د استعانت د طلب چې کم دی نو الله تا ته طریقه ښیي طریقه او تعلیم درته ښیي نو دلته کې دا با راجحه دا ده چې دپاره د استعانت دي شي دا بسم الله بسم الله دا جار مجرور چې کم دی را په څه پورې متعلق دی د دې متعلق سره ځان سره ولیکئ متعلق د دې دپاره هغه به د هر مقام مناسب دلته کې مقدري هر مقام مناسب دا لکه دلته کې مونږ تلاوت شروع کوو نو مونږ به چې اقرو که یو سړی خوراک شروع کوي اکلو که یو سړی تلل شروع کوي نو اذهبو نو د هر مقام مناسب به دلته کې مقدري اوس دا مقدر دی که تاسو باسونه ډیر زیات کړي دي او تاسو د هر کتاب په ابتدا کې غالبا کوئ اوس زه به پکې یو خبره دا وکم چې علماو لیکلي دي چې دا مؤخر شي دا متعلق دی ورله مؤخر شي ځکه اصولي خبرې زده کوي راجحه دا ده چې دا متعلق دی ولا مؤخر شي اخر کې راوباسي ځکه قانون دا دی چې جار مجرور دا معمولی قانون دا دی چې جار مجرور دا معمولی
او متعلق ورله دا عامل ګرځي. تاسو کې غټو درجو والا طالبان ناست دي او که نه؟ ښه، نو قانون دا دی چې جار مجرور دا څه ګرځي؟ دا معمولی او متعلق ورله څه عاملي. او تاسو په دې مسله باندې هم پوهئ چې د معمول حق دا سره تاخیر دی. اول عامل او بیا ورپسې څه معمول. د معمول حق دا تاخیر دی. خو دلته کې مونږ به تقدیم وکړو، یعنی متعلق ولا مؤخر کو. نو چې کله مونږ مؤخر که نو تقدیم د ما حق و تاخیر به راشي. تقدیم د ما حق و تاخیر به راشي، یعنی د کم څیز حق چې مؤخر و هغه به مقدم شي. او تاسو بیا دا مسله ومویلې ده چې تقدیم د ما حق و تاخیر څه پیدا کوي؟ حصر پیدا کوي، اختصاص پیدا کوي. نو دلته کې وا حصر او اختصاص پیدا شي، نو معنا به داسې شي چې خاص په نوم د الله. نو بره مونږ معنا که ترجمه کړې وه که نه، چې خاص په نوم د الله سره چې بېحده مهربان او ډېر رحم کوونکی دی. شروع کومه، نو هغه شروع کوم مونږ یې په اخر کې راویسته، متعلق ولا مونږ په اخر کې راویسته، او خاص په نوم د الله سره مونږ ترجمه کړې وه. نو دا اختصاص دا هم دغې راویسته چې تقدیم د ما حق و تاخیر. نو بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله سره چې بېحده مهربان او ډېر رحم کوونکی دی. شروع کوم. اسم بسم الله اسم، دا اسم په معنا د ذات سره هم راتلی شي. لکه قرآن کې الله فرمایي سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک ای ذات ربک. او په معنا د علم سره هم راځي او په صفت سره هم راځي، او کله کله د دې معنا عامي، دا شامل دواړو ته، یعنی ذات او صفت دواړو ته. نو دلته عموم مراد دی، عموم مراد دی، ځکه چې استعانت دا په ذات او صفاتو دواړو سره چې کوم دی نو کیدی شي. لکه قرآن کې الله فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الاسماء الحسنى، الله لره ښکلي ښکلي نومونه دي، په هغې سره یې رابلی. قرآن کې الله فرمایل قل ادعوا الله ودعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. وایه پیغمبره که رابلی په الله سره او که په رحمان سره، په کم نوم چې رابلی نو د هغه دپاره ښکلي ښکلي نومونه دي. نو دلته کې عامه معنا مراد ده. بسم الله الرحمن الرحیم، لفظ د الله لره شي. الله مشهوره علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن التغيير والنقصان والزوال. مشهور تعریف د لفظ الله علم لذات الواجب الوجود، دا علم دی دغه ذات دپاره چې واجب الوجود دی. المستجمع لجميع صفات الکمال، تمام صفتونو د کمال لره راجمع کوونکی دی. المنزه عن التغییر والنقصان والزوال، د تغییر د نقصان او د زوال نه چې کوم دی نو پاک دی. او دا خبر هم ذهن کې یاد وساتئ چې څنګه د الله د ذات په باره کې د خلکو عقلونه ذهنونه چې کوم دی نو حیران دي، نو دغه شان د الله د نوم مطابق هم د خلکو ذهنونه چې کوم دی نو حیران دي. نو په لفظ د الله کې متعدد اقوال دی علماء کرامو، متعدد اقوال دي، تقریبا د 30 نه زیات چې کوم دی نو په دې کې اقوال دي. بعضې وایي چې الله دا لفظ عربي نه دی بلکې سوریانی لفظ دی، دا د بعضو قول دی. او بعضې وایي چې دا عربي لفظ دی، البته اسم ذات یا علم نه دی بلکې صفت مشتقه دی. او د بعضو رای دا دی چې دا خدای اسم ذات لیکن علم نه دی. او د بعضو رای دا دی، بعضې وایي چې اسم هم دی او علم هم دی د الله، لیکن بالوضع نه دی، علم بالغلبه دی. د بعضو رای دا دی. او بعضې وایي چې دا علم بالوضع دی خو د څه نه مشتق نه دی، لفظ الله د څه نه مشتق نه دی. او د بعضو رای دا دی چې دا علم بالوضع دی او مشتق دی، خو بیا د هغې نه وروسته په دې کې متعدد اقوال دي چېرې که مشتق دی نو مشتق منه ورله سره دا د څه شي نه لفظ د الله دا مشتق دی، مشتق منه ورله سره.
نو پرې کې بیا بل اقوال دي او اقوال سبعه پرې کې ډېر زیات مشهور دي چې ما کافي هغه طالبانو ته مخکې ویلي او دغه لیک ترې یو بل نه اکثر لیکي د دې لفظ الله بلا خصوصیات دي یو څو خصوصیات د دې نه هغه به طور نمونه بیانو د لفظ الله یو خصوصیت دا دی دخول د یا الله دا تاسو ویلی شئ الان کې چې دا معرب باللام دی او تاسو قاعده ویلې ده چې معرب باللام باندې یا دا نه داخلیږي ولې چې بیا به په یو اسم باندې دوه آلې د تعریف داخلي شي یا سره هم یو اسم معرفه شي او په الف لام سره معرفه کیږي نه او دوه آلې د تعریف دا په یو اسم باندې ممنوع دي الان کې دا د لفظ الله خصوصیت دی چې هم معرب باللام دی او د هغې سره سره چې کوم دی نو یا پې ور داخلیږي او دویم نمبر خصوصیت د لفظ الله دا دی چې په حالت د وصل کې هم د دې نه حمزه نه حذف کیږي حالت وصلی کې هم د دې الله د دې حمزه دا حذف کیږي نه او دریم نمبر خصوصیت هغه تفخیم د لفظ الله دی چې ما قبل تسما یا فتح راشي تجوید طالبان پکې شته که نه دا تفخیم د لفظ الله دی چې ما قبل تسما یا فتح راشي دا د لفظ الله خصوصیت دی او څلورم نمبر دا چې دا عارف المعارف دی عارف المعارف او سره درې چې عالم دی او مرتبه د عالم په تعریف کې دا وروسته تاسو ویلی دي د هغې سره سره چې کوم دی نو عارف المعارف نه دی لفظ الله امام سبوی رحمت الله علی دی وفات شو او د وفات نه وروسته چې کوم دی نو چا په خوب کې ولیده وی دا راته وایي چې الله در سره څه وکړل الله در سره څه وکړل وی الله وبخلم لکه طالبان تاسو پوهیږئ الله وی وبخلم وی په څه باندې وبخلې ځکه وی زما مذهب دا چې لفظ الله عارف المعارف دی نو دا یو څو خصوصیات د لفظ الله او بل دا چې د ادبو په کتابونو کې تاسو ولې مقاماتو کې ابتدا کې چې بل خصوصیت د لفظ الله دا دی چې په عوض د یای ندا کې آخر کې میم مشدده راځي که نه اللهم او بل تاسو کتلی زبردست اسم الله تعالی د خپل ځان دپاره چې کوم دی نو دا خاص کړی دی مثال به طور باندې یو کس دی د هغه نوم اجمل دی اجمل معنی را ډېر زیات ښایسته الف ته لرګه څه دې جوړ شو جمل اخته نه وایي اختې دې جوړ کړه الله الف ته لرګه لله ما فی السماوات وما فی الارض بیا هم د الله نوم دی بل لام ته لرګه څه پاتې شو له وله الاسماء الحسنى او بل لام ته لرګه څه پاتې شو هو الله لا اله الا هو الله الذي لا اله الا هو زبردست خصوصیت لري او بل دا درې لفظ الله تسنیه جمع نه راځي نو بسم الله الرحمن الرحیم رحمان او رحیم الرحمن او رحیم دا دواړه د رحم نه مشتق دي دا دواړه د څه نه مشتق دي د رحم نه اوله که تاسو دا خبره زده کړې ده چې د رحم نه دواړه مشتق دي نو رحم معنا سره د رحم معنا د رقة القلب رحم څه ته وایي رقة القلب د زړه نرمي او رقة القلب چې کوم دی د زړه نرمي دا د کیفیاتو د انفعالو نه دي د کیفیاتو د انفعالو نه دي انفعال څه معنی اثر قبلول یو طالب دغه ځای جړل لاندې او د جړل هلکه ولې ته ورته ناست وې ستا پې رحم راغی طالب وي چې زما سره پیزار نشته زما سره ټیکټ کرایه نشته کور ته ځم نو ستا زړه نرم شو د هغه نه ته متاثره شوې اثر دې ته قبول که او د هغې نه وروسته دې پې احسان وکړ نو رحم هم دا څه ته وایي رحم چې کوم دی دا د کیفیاتو د انفعالو نه دی او الله تعالی د انفعالو نه پاک دی ښه الله د انفعالاتو نه څه دی پاک دی الله را چا نه متاثره کیږي نه ٹھیک شوه رقة القلب دا خو اثر ته قبول کې که نه په دې وجه باندې قاضي بیضاوي هغه لیکلي دي چې دا صفات د باری تعالی په اعتبار د غایاتو سره دي د انتها سره یو د یو څه ابتدا یو څه انتهایی اول یو کس دی په هغه باندې ستا رحم راغی زړه دې نرم شو د هغې نه وروسته چې کوم دی نو تا د هغه سره احسان وکړ اوس الله لره را ابتدایي معنی نشته اثر قبلول نشته رقة القلب زړه نرمېدل خو دا انتهایی معنی ده احسان کول خو د هغې سره سره
تحقیقی خبره داره چې د صفاتو د خالق او د مخلوق په مابین کې دا اشتراک صرف اشتراک لفظي دی، صرف د الفاظو اشتراک دی. ځکه چې لفظ د علم اطلاق په علم د خالق باندې هم کیږي او په علم د مخلوق سره هم کیږي، لیکن د دواړو په حقیقت او ماهیت کې فرق دی کنه، جدا جدا دی. د خالق علم بیل دی او د مخلوق علم بیل دی. دغه شانتې رحم صفت د مخلوق هم دی او تعریف رقة القلب دی، او دغه شانتې رحم صفت د خالق هم دی چې هغه مجهول الحقیقت والکنه دی، کما یلیقو بشانه لیس کمثله شی. به هر کیف الرحمن او رحیم دا دواړه صیغې د مبالغې دي. اوس دا مسله چې یاره مبالغه په کم یو کې سیوا ده، نو علماو لیکلي په رحمان کې مبالغه زیاته سیوا ده او رحیم کې کمه ده، ځکه تاسو ویلې کثرة المبانی تدل علی کثرة المعانی. په کم یو لفظ کې چې کم دی نو الفاظ حروف مبانی سیوای نو د هغې معنا هم سیوای. نو رحمان کې څو دي؟ را ح میم الف نون 5، او رحیم کې را ح یا میم 4 دي. نو د رحمان معنا به سیوا شي او د رحیم معنا به کمه شي. رحمان عام الرحمه او رحیم تام الرحمه. دنیا رحمان دنیا او آخرت دواړو کې، او رحیم صرف په آخرت کې. رحمان په مسلمان او کافر ټولو مخلوقاتو ته شامل دی، او رحیم صرف په مؤمنانو باندې. وکان بالمؤمنین رحیم. چا ویلي چې د رحمان تعلق د نعمتونو ورکولو سره دی او د رحیم تعلق د مصیبتونو لرکولو سره دی. به هر کیف دا سنه سره بسم الله خبره شوه. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله سره چې بې حده مهربان او ډېر رحم کوونکی دی. شروع کوم. السلام علیکم.